إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد.
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الله رب العالمين أحكم الحاكمين د ټولو بادشاهانو بادشاہ د ټولو زبردست ها رب العالمین چې تمام کائنات خالق و مالک دی هغه الله چې تمام کائنات متصرف او منتظم دی هغه رب العالمین چې د هغې په صفاتو کې یو صفت فعال لما یرید دی رب العالمین چې څه کوي څه وخت چې کوي څه رنګ چې کوي چا سره چې کوي کولی شي د الله رب العالمین نه څوک تپوس نشي کولی د الله رب العالمین دا تپوس او دا پوښتنه دا په دې خبره باندې دلالت نه کوي چې انسان په دې دنیا کې چې څنګه وخت تیری څه قسم زندگی تیری د هغې څوک تپوس والا نشته دی د خپله خوښه ده نظمه محترمو بلکې الله رب العالمین موږ سره کرامن کاتبین مقرر کړي دي زمونږ یو عمل زمونږ یو خبره هغه الله رب العالمین لیکي سبا به دغه رجسټر دغه خبرې دغه ورقې مونږ نه به راکوي مونږ ته به وایي چې وګوره دا ستا هغه اعمال دی چې تا په دنیا کې په 50 کاله 80 کاله کې کړي بیا به مونږ هلته دا ارمان کوو چې ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها دا لا څنګه عمل نامه ده چې زما نه وړه ګناه پرېښې ده او نه غټه ګناه پرېښې ده بلکې هر یو یې راجمع کړې ده زما محترمو د الله رب العالمین دا پوښتنه دا په دې خبره باندې دلالت نه کوي چې یاره موږ په دې دنیا کې څه عمل کوو الله په هغې باندې پوهه نه دی الله رب العالمین ته معلومات نشته نه زما محترمو بلکې دا د دې د وجې نه کوي چې سبا دا انسان د خپلو اعمالو نه منکر نشي ځکه الله رب العالمین د مشرک په باره کې فرمایي چې کله دا مشرک د الله مخې ته ودرولی شي او د جهنم اور وګوري نو بیا به وایي چې والله ربنا ما كنا مشرکین ای الله ستا په ربوبیت مې د قسم موږ په دنیا کې هیڅ قسم څه شرک نه دی کړی زما محترمو د الله رب العالمین لکونه او کرورونه رحمتونه په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه موږ ته د الله رب العالمین ذات او صفات د الله رب العالمین احکام او د الله رب العالمین د وحدانیت طریقې راته ښودلې دي او هغه لارې او هغه طریقې هم راته ښودلې دي چې په هغې باندې عمل کولو سره موږ د الله رب العالمین رضا او د الله رب العالمین جنت به حاصلولی شو
او هغه لارې او هغه طریقې هم راته ښودلې دي چې د هغې نه په اجتناب سره د هغې نه په ځان ساتلو سره موږ د الله رب العالمین د قهر او د غضب نه بچ کېږو. زما محترمو، الله رب العالمین چې موږ د دنیا کې پیدا کړي یو نو زموږ د پیدایش مقصد هغه مهمل او عبث نه دی، بلکې الله رب العالمین زموږ د کامیابی دپاره زموږ د نجات دپاره الله رب العالمین پیغمبران راولېږل او دې پیغمبرانو ته وویلي چې لاړ شئ خپل امت خپل قوم په دې خبره باندې خبر کړئ چې تاسو د دنیا ته چې راغلي یئ نو څه غرض دپاره راغلي چې هغه غرض د الله رب العالمین عبادت او د الله رب العالمین بندگی ده. ځکه الله رب العالمین چې کله آدم علیه السلام پیدا کو او جنت نه یې راویستو دنیا طرف ته نو اته اولنې خبره دا وکړه چې قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اے آدم علیه السلام دنیا ته خوځي خو د دنیا ته تک د پاره زما د طرف نه بتا تا قائد او رهنما راځي استاد به راځي پیغمبر به راځي د هغه پیغمبر خبره به خپل ځان سره مني د هغه په لار باندې بزي د هغه تابعداري د هغه اطاعت وکړي نو د انسان په ځکه دا خبره راشي چې ښا د دې پیغمبر تابعداري او اطاعت کوم نو صبر راته ملاوي شي څه چل به وشي نو الله وایي چې فلا خوف علیهم په دې باندې به یره نه. مفسرین فرمایي چې دا یره په کوم ځای کې به نه یره په قبر کې نه. ولې قبر چې کوم تاسو وګورئ یو کنده ده او انسان په یو کنده کې چې شپه تېروي وخت تېروي نو اسی انسان یریږي دا ځان نه ځای چې اسی انسان یریږي. نو الله رب العالمین د دې تنګ ځای لپاره موږ ته دا وفرمایل که چېرته تا د دې پیغمبر خبره ومنله د دې تابعداري او اطاعت دې وکړلو نو د دې تنګ ځای کې به ستا لپاره ویره نه وي ته به خوشحاله به یې ستا ته به یو قسم ته رڼا تا ته محسوسېږي او دویم نتیجه به شي دویم دغه به شي انعام. الله فرمایي چې ولا هم يحزنون. د قیامت ورځ ډېر سخته ورځ ده ډېر هیبتناکه ورځ ده. په دغه هیبتناکه ورځ کې که چېرته په دنیا کې د 80 کالو کې 100 کاله عمر کې تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کړې وي نو ته به هېڅکله غمجن کېږې نه هغه ځای کې به یېرېږې نه تا ته به پته وي چې یاره ما سره دا عمل دی دا عمل دی دا عمل موجود دی په دې باندې نن زه بچ کېږم یاره به در سره نه وي خفګان به در سره نه وي غمجن کېږي به نه زما محترمو. اوس چې په دې دنیا کې موږ وخت تېرو نو دې دنیا کې انسان سره هر قسم پریشانیانې هر قسم مصیبتونه تړلې شوي دي. ځکه تاسو وګورئ یو تاجر ټوله ورځ لګیا وي داسې کار وکړي هغه دا وایي چې یاره ما ته څه ګټه میلاو شي څه محنت وکړم چې یو روپۍ دوه وګټم چې بېګاله خپل بچو له سیر وړه ویسم هغه په دې محنت کې په دې منډه تړله کې وي. یو عبادتګار ګزار دغه سوچ کوي چې یاره زه د الله رب العالمین بندګي وکړم د الله عبادت وکړم او په هغې باندې د الله رب العالمین رضا حاصل کړم او د خپل دا ژوند ښه طریقې سره تېر کړم. همدغه شان دي زما محترمو هر یو کس تاسو ګورئ چې څه ناڅه مصروفیات کوي چې دا ژوند مې د ښه تېر شي په دې ژوند کې تکلیف راته نه وي په دې ژوند کې پریشانیانې نه وي لیکن که دغه سوال موږ خپل ځان نه وکړو چې یاره د دنیا دا پریشانیانې د دنیا دا مصیبتونه د دنیا دا تکالیف دا به موږ څنګه ختمو نو راځي قرآن کریم موږ ته یو څو اصول ښودلي دي یو څو اعمال راته ښودلي دي چې هغه اعمال موږ وکړو نو موږ د الله رب العالمین د طرف نه د دنیا هر قسم پریشانیانې د هر قسم مصیبتونو نه ځان خلاصولی شو او دا دنیا ژوند دا په ښه طریقې سره تېرولی شو. زما محترمو ټولو کې اولنی عمل چې الله رب العالمین موږ ته بیان کړی دی هغه دا دی چې ان الانسان لفی خسر. تاسو وګورئ الله فرمایي چې انسان هغه په تاوان کې دی هغه په خسران کې دی هغه سمه ورځ نه ده موندلې خو بیا الله رب العالمین په دې انسان باندې دومره مهربان او رحیم دی. ځکه ولې مهربان دی؟ مهربان په دې دی
چې دنیا دا قانون دی. تاسو وګورئ چې په دنیا کې یو انسان یو شی جوړ کړي، یو شی باندې محنت وکړي، خواري پې وکړي، خپل پیسه پې ولګوي، بیا دا نه کوي چې هغه جې جوړ شو تیار شو د چې څنګه غوښتل هغه شان دی تیار شو او بیا یو کاڼی راوالي او هغه چوره چوره کړي. څوک داسې کوي؟ نه کوي زما محترم. ولې؟ په هغې باندې پیسه لګولې ده، په هغې باندې خپل وخت ضایع کړی دی. نو الله رب العالمین چې کله دا انسان د خپل په لاس باندې جوړ کړو، خلقتو بیدیه، هغه لاس پرېږدوه، الله رب العالمین خپل پوکی په دې انسان کې واچو، روح یې پکې واچو، فنفخت فیه من روحي، هغه لا پرېږدوه د فرشتو غوندې اوچت مخلوق، هغه د انسان ته په سجده ریز کړل، د دې انسان عظمت یې دومره اوچت کړو زما محترمو. او دا انسان په دنیا کې چې وخت تیری نو خامخا په ده باندې به دا تکالیف دا مصیبت راځي. نو الله فرمایي الا الذین آمنوا، هغه انسان الله روا نه غوښتو چې په اور کې واچي، هغه انسان الله روا نه غوښتو چې د هغه ضایع کړي، بلکې د دې د کامیابۍ دپاره، د دې د رهنمایۍ دپاره الله رب العالمین قسمه قسم قوانین مونږ ته کېښوستل، مونږ ته یې داسې خبرې کېښوستلې چې انسانه چې په دې باندې ته عمل وکړي نو ته به کامیاب شي. اولنی څه شی دی؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان راوړه او نیک عمل وکړه. ځکه بل ځای کې الله فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى، څوک چې نیک عمل کوي که هغه زنانه دی او که هغه سړی دی. نو الله وایي ښه نیک عمل وکړم څه چل به وشي؟ ځکه د انسان حریص دی، تمه ساتي چې یاره دا یو کار کومه دا سړی به ماله څه شی راکړي، څه انعام به راکړي، څه شاباسۍ به راکړي. نو الله وایي شاباسۍ واوره چې تا نیک عمل وکړو، ایمان دې راوړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې دې عمل وکړو. نو هغه شاباسۍ دې څه شی دی؟ هغه انعام دې څه شی دی؟ فلنحیینه حیاتا طیبه، موږ به دا انسان ژوندی کړو په دنیا کې ښه ژوند سره، ښایسته ژوند به ورته مهیا کړو. لکه تاسو وګورئ کوم سړی چې مونځ نه کوي، کوم سړی د الله رب العالمین عبادت نه کوي، کوم سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري نه کوي، د هغې خبره نه مني، د هغې په لار باندې نه ځي. الله فرمایي چې داسې انسان له زه دوه قسمه سزاګانې ورکوم، یو په دې دنیا کې یو په هغه دنیا کې. ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. وګورئ یو بل ته متضاد دي زما محترمو، چې نیک عمل کې د الله خبره مني فلنحیینه حیاتا طیبه، او که د الله خبره نه مني، ایمان او عمل صالح نه کې، نو فإن له معیشة ضنکا، د دې ژوند چې دی نو هغه تنګ دی زما محترمو. تاسو وګورئ هر سړی راځي، بیماریانې دي، پریشانیانې دي، مهنګایي ده، تکالیف دي، مصیبتونه دي، خو مونږ څه کړی دی؟ د الله رب العالمین چې کوم پیغمبر را لېږلی دی هغه چې کوم طریقې مونږ ته ښودلې په هغه طریقو باندې مونږ نه ځو، ځکه زمونږ ژوند تنګ دی زما محترمو. ځکه الله رب العالمین په بل ځای کې فرمایي الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. کوم کسان چې ایمان راوړي او عمل صالح کوي نو ښایسته ژوند الله رب العالمین د هغې دپاره د خوشحالۍ زیری ورکوي، وحسن مآب، او چې کله به آخرت ته ځي نو ډېر ښایسته ځای د ورتګ دی زما محترمو. دلته الله رب العالمین چې هغه کسانو دپاره مو فرمایل چې ایمان او عمل صالح نه کوي، ونحشره یوم القیامة اعما، موږ به د قیامت په ورځ باندې دغه انسان ړوند راپاسو. دا وګورئ کوم انسان چې عمل صالح کوي د هغې اجر او ثواب، او چې کوم انسان عمل صالح نه کوي د هغې سزا، هم په دنیا کې هم په آخرت کې. ځکه الله فرمایي عمل صالح د والا لپاره په دنیا کې څه شی دی؟ طوبى لهم، خوشحالي به دنیا کې دیو لره، آخرت کې وحسن مآب، او ډېر ښایسته ځای د ورتګ دی. خو چې څوک نه کوي فإن له معیشة ضنکا، دا دنیا عذاب، دا آخرت عذاب. ونحشره یوم القیامة اعما، دنیا قبر نه چې راپاسو نو ړوند به یې راپاسو. لما حشرتني اعما، دا به چې الله زه دې ړوند ولې راپاسولم؟ وقد كنت بصیرا، زه خو ژوندی وم، سترګې مې بنا وې په دنیا کې. نو الله به ورته وایي كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
دنیا کې خو زما پیغمبر تعالی راغلی او زما استاد تعالی راغلی او زما قرآن تعالی راغلی او زما حدیث تعالی راغلی او تا به د هغې حدیث ته جوابونه کول د هغې قرآن خلاف به دې کولو خپل مذهب به دې ثابتولو اوس څه شی دی څنګه چې تا زه هغه وخت هېر کړی یم نن ته ما هېر کړلې زما محترم وګورئ چې د قیامت په هغه سختو کې الله رب العالمین مونږ هېر کړي زمونږ به بیا کم ځای کې ټکانې کم ځای ته به بیا مونږ ځو په کوم طرف باندې به بیا مونږ ورځو چا ته به اواز کوو هلته خو به چې دی نو دغه د دنیا هغه مشران د دنیا هغه سرداران د دنیا هغه عبادت گزار چې چا ته مونږ سجده بریز کېږو چا ته مونږ ښکته کېږو هغه به په دنیا کې چې دی نو ختم شي هغه دا وایي چې تا ته ما دنیا کې ویلي چې ته زما عبادت وکړه تا ته ما دنیا کې ویل چې زما په لار روان شه شیطان نو ورته دا خبره کوي وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم ما سره خو دلیل نو خو ما تاسو صرف لږ شانې دعوت درکو فاستجبتم لي تا غز ما دعوت ډېر په منډه قبول کو فلا تلوموني ولوموا انفسكم نن ما ملامت او نن ځان ملامت کا الدا بیا مونږ دا ارمان کوو ان اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل دې مشرانو خو زه ګمراه کړم د سمې لارې نه واړولم ځکه مونږ خو د دنیا کې دغه خبره کوو چې یاره امام صاحب دی مفتی صاحب دی مولانا صاحب دی دا خبره راته کړې ده بس زه منم که صحیح وي خو ټیک ده که غلط وي ګناه د هغه په سر باندې نه ګناه د هغه په سر باندې نه ځي زما محترم او قیامت کې ګورې بیا موږ دا ارمان به کوو نو د دې د وجې نه کوم انسان چې دا غواړي چې د هغه ژوند ښه تېر شي نو ایمان په الله راوړي او چې کوم شریعت الله رب العالمین را نازل کړی دی په هغې باندې روان شو زما محترم دویم الله رب العالمین فرمایي چې کوم انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین باندې تابعداري نه کوي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم دا وګوره دا بل وعید دی زما محترمو چې څوک زمونږ د اوامرو خلاف کوي الله یو رنګ خبره کړې ده پیغمبر بل رنګ خبره کړې ده مونږ دا وایو چې نه دې کې تکلیف دی دې کې مشقت دی دې کې مصیبت دی دا خلک برابر څه خبره کوي دا خلک برابر څه وایي نو الله فرمایي ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم داسې انسان دی د فتنې او داسې انسان د مشکلات او د مصیبتونو انتظار دی وکي او په قیامت کې عذاب الیم د دردناک عذاب انتظار دی زما محترمو ولی د دردناک عذاب لپاره انتظار کوم هغه د دې د وجې نه چې تا د الله رب العالمین خبره نه منلې دا دنیا چې الله پیدا کړې ده تاسو وګورئ زما محترمو یو انسان یو یونیورسټۍ کې یو کالج کې یو مدرسه کې سبق وایي هغه کالج او هغه یونیورسټۍ والا تا ته چې یو 4 میاشتې 5 میاشتې سبق وښایي هغه 4-5 میاشتې بعد تا نه بیا امتحان دی چې یاره دې 4-5 میاشتو کې دې هلک څه زده کړه څه یاد کړه او که نه هسې لګیا یو موږ خپل سر خوږو دام راځي او سر خوږوي او وخت ضایع کوي خو چې کله دې انسان محنت کړی وي کوشش کړی وي د هغه امتحان صحیح جوابونه ورکړي نو بیا څه وي د نتیجې په ورځ باندې دغه مدرسې والا دغه کالج والا د دې ښایسته انعامات تیار کړي وي ښه خلک راشي د هغې په لاس باندې ښایسته انعامات واخلي خو چې کله د وخت ضایع کړی وي او انعام امتحان دپاره کوشش نه کړی نو تاسو وایئ داسې انسان ته به مدرسې والا انعام ورکړي څه به ورته وایي چې ته خو فیل شوې ته خو ناکام شې انعام نشته ستا دپاره نو همدغه رنګې زما محترمو دا دنیا دا د عمل ځای دی دا د کسب ځای دی دې کې مونږ ته الله رب العالمین هغه قواعد یخې دي چې په هغې باندې عمل وکړو نو هغه انعام به مونږ حاصل کړو هم په دنیا کې هم په آخرت کې او که چېرته دغه انسان په دې لارو باندې روان نشي په دې اصول باندې روان نشي هم به د دنیا
مشکلات هم به د دنیا تکالیف دې ته مخې ته ولاړې او آخرت خو پرېږده زما محترم آخرت خو بیا لاړو تباه او برباد شو ده دویم زما محترمو چې کله یو انسان غواړي چې په دنیا کې خوشحاله زندگی تېره کړم په دنیا کې د الله رب العالمین رضا حاصله کړم او داسې ژوند تېر کړم چې په هغې کې خوشحالي وي داسې ژوند تېر کړم چې په هغې کې نعمتونه وي نو الله رب العالمین فرمایي چې څه وکړه منځ وکړه واقیم الصلات منځ قایم کړه دا وګورئ زما محترمو علماو دلته یو قصه بیانه کړې ده هغه دا دی و یو سړی به په دې سمندر کې به لګیا او کشتۍ به یې چلوله یو ورځ یو سړی راغی او هغې ته یې وویل چې په دې لار باندې مه ځه په دې لار باندې لاړ شه د فلاح ورته وویل چې نه دا لار صحیح ده دا نږدې ده هغه ورته وویل چې نه په دې لار باندې لاړ شه دا نږدې دا ډېره نږدې ده چې مخې ته ورغی یو جزیره راله هغه جزیره کې وایي ډېر مړي پراته وو چې پراته وو دې سړي څه وکړل په دې فلاح باندې حمله وکړله دا فلاح وتښتېدو کشتۍ ورته پرېښودله هغه مخکې روان دی دا ورپسې روان دی آخر ته आवाज ورته وکړو چې په دې کشتۍ کې چې څونه دغه پراته دي مال دی دا ټول والا هغه دا خو دې زما دې نه خو ته بېغمه شه خو زه ستا د وژلو نه راغلی یم هغه ورته څه وایي خلک صبر وکړي 2 رکعاته مونځ کولو ته وخت راکړه چې دا 2 رکعاته مونځ وکړم چې کامیاب شم زما محترمو هغه ورته زه څه 2 رکعاته وکړه هغه چې 2 رکعاته وکړو دلته یېرېږي ځکه مرګ سر ته باندې ولاړ دی دومره یېرې په وجه باندې د ده د خولې نه هېڅ قسم دغه نه وځي نه دعا وځي نه څه خبره وځي خو صرف یو کلمه الله رب العالمین د ده په خوله باندې راوستله د لمونځ د وجې نه امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اله مع الله آیا څوک دی چې د انسان دا تکالیف دا مصیبتونه دا تکالیف مشکلات لري کی بغیر د الله رب العالمین نه نو ګورې زما محترمو دا منځ دا د الله رب العالمین د انسان هغه مشکلات هغه تکالیف هغه لري کوي و چې دا خبره وکړه چې سلام یې ګرځو الله رب العالمین دلته یو ګورسوار راوستو دغه د توره نیولې وه چابک نیولې و هغه راغی دغه سړی چې کوم یې وجلو دغه یې ووجلو هغه تکالیف هغه مصیبت په څه باندې لاړو زما محترمو په دې مونځ باندې ختم شو خو چې په مونږ باندې تکلیف راځي په مونږ باندې مصیبت راځي نو مونږ ته هم پکار دی چې مونږ د الله رب العالمین عبادت دپاره جومات ته راشو مونږ څه کوو مونږ خو هغه عبادت خو پرېږدوه مونږ کم دمګری ګورو کم تعویزګر ګورو چې لاړ شو یاره جادو را باندې شوې ده یاره پلانې مسله ده یاره نظر را باندې لګېدلی دی دمګرو پسې منډې وهو حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان دې دمګرو پسې دې نجومیانو پسې ګرځي د هغې الله رب العالمین مونځ نه قبلوي لکه صحابه کرامو تاریخ تاسو وګورئ الله رب العالمین د هغو په باره کې فرمایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا که د دیو په نقش قدم باندې روان شوي نو ته به هدایت مونده کړي نو زما محترمو هغو به څه کول چې کله مشکل به راغی سمدستي به جومات ته راله د الله رب العالمین ته به سجده به ریز شو چې کله لا سلام به یې نه وګرځولی الله رب العالمین هغه مشکل به د هغو حل کړی خو دغه مشکلات څنګه حل کېږي په دې مانځه باندې حل کېږي خو چې موږ هم هغه شانتې تابعداري او هغه شانتې کار خپل زندګۍ کې راولو الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین زموږ په زړونو کې ایمان او عمل صالح او د مونځ محبت واچي مونځ کې خشوع الله رب العالمین زموږ په زړونو کې واچي چې دا دنیا زموږ ښه خوشحالۍ سره تیر شي او دا دنیا زندگی دا زموږ لکه څنګه چې الله رب العالمین فرمایي طوبى لهم خوشحالي به وي دیو دپاره فلنحیینه حیاة طیبه دیو دپاره ښایسته ژوند تیرېدل پکار دی هغه ژوند دی الله رب العالمین زموږ نصیب کړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين الحمد لله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. زما محترمو کم انسان چې دا غواړي چې زه دې دنیا کې ښه ژوند تیر کړم او سبا د قیامت په ورځ باندې الله رب العالمین مخې ته سرخورو ودرېږم، نو د هغې دپاره دریم قانون چې الله رب العالمین موږ ته یښی دی هغه څه شی دی؟ هغه توبه او استغفار دی. ٹھیک ده انسان گناہگار دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. غورا گناہگار هغه انسان دے چې سمدستي توبه وباسي. ځکه الله رب العالمین فرمائی چې وما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم ويعفو عن کثیر. دا کم مصیبتونه چې راځي مونږ باندې، دا کم تکالیف چې راځي مونږ باندې، مونږ څه وایو؟ افلانې داسې وکړو، افلانې داسې وکړو. نه، الله فرمایي فبما کسبت ایدیکم، دا په دې وجه باندې راځي چې زمونږ لاسونو، زمونږ کارونو، زمونږ اعمال د هغې نتیجه ده. زما محترمو، خو الله فرمایي چې کله انسان توبه وباسي ویعفو عن کثیر، د ډېرو نه الله رب العالمین هغې ته څه کوي؟ معافي کوي. بل زما محترمو کوم انسان غواړي چې ژوند ښایسته تیر کړي او د آخرت ژوند د هغه ښه شي، نو هغه ته پکار دی چې دعا وغواړي. هر وخت د الله رب العالمین نه دعا غواړي، ځکه الله رب العالمین خفه کېږي هغه انسان نه چې هغه د الله نه دعا نه غواړي. حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین له حیا ورځي چې یو انسان هغه د الله رب العالمین ته لاسونه اوچت کړي وي او الله رب العالمین هغه همداسې نامراده واپس کی، د دې نه حیا ورځي. خامخا الله رب العالمین د هغه دعا قبلوي او دا خو پکار دا دی چې په هغه دعا کې توجه وي، په هغه دعا کې اخلاص وي، په هغه دعا کې د دنیا او د آخرت د ګټې دپاره وي، هغه دعا کې د بل مسلمان د رور د کامیابي دپاره وي. نو هغسې دعاګانې الله رب العالمین زما محترمو قبلوي. خو حدیث کې دا هم راځي چې انسان دې دا په زړه کې نه راولي چې یاره زه ډېر دعاګانې غواړم، دا زما دعاګانې نه قبلېږي. نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته دعا غواړې، الله رب العالمین درې کارونه تا سره کوي. یو هغه کوي چې سمدستي تا دعا قبوله کړي، یا هغه کوي چې الله رب العالمین دغه ستا دعا د آخرت دپاره ذخیره وګرځوي. یا داسې کوي دریم چې الله رب العالمین په دې دعا باندې چې تا ته کوم مشکلات تکالیف راځي هغه مشکل او هغه تکلیف تا نه لرې کوي. زما محترمو، انسان دې دا خبره نه کوي چې یاره ټوله ورځ لګیم زه دعا غواړم خو الله زما دعا نه قبلوي، څه چلو کوم؟ نه، حدیث کې موږ ته پیغمبر وفرمایل چې خیر دی دعا وغواړه، دا به سبا د قیامت په ورځ باندې تا ته اسانتیا راولي. نو زما محترمو، الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین زموږ د زندگی په خوشحالۍ سره تیر کړي او الله رب العالمین موږ نه هغه اعمال والي چې موږ سبا د الله رب العالمین مخې ته کامیاب او خوشحاله ورشو او الله رب العالمین موږ په دې دنیا کې ښایسته ژوند تیر کړي او زموږ دا مشکلات دا د حل کړي. زما محترمو، یو ملګری راغلی دی د مدرسې د چندې دپاره،
نو د هغې سره تعاون وکړئ. الله رب العالمین به تاسو ته اجر درکړي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم